القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. سورة قمر شروع کو. سورة قمر دا یو د 15 منټه کې سورة قمر شروع کو. قمر ورته دا کوي چې د قمر لفظ پکې راغلی د سپوږمۍ په نومونو کې یو نوم قمر هم دی او مکی دی، د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی او اهداف او موضوعات او مګری کوم چې د مکی سورتونو دي. بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه شروع د دې موضوع نه وکړه د قیامت، بلکې جوم پر دې دغه ټول آباد دی. اقتربت الساعه نزدې دی قیامت، وانشق القمر شلېدلې ده سپوږمۍ لره، سپوږمۍ هم شلېدلې ده. دا کفارو مطالبه کړې وه موږ ته معجزه وښایه، نبي علیه السلام دعا وکړه او سپوږمۍ دوه ځای شوه او یو د صفا د ډیرۍ نه په یو طرف او بل په بل طرف لاړه او بره یو ځای شوه. او چې دوی دا ولا دا دونه لوی ساحر دی چې سپوږمۍ باندې د سحر چلیږي. وان یروا آیة یعرضوا کویني دوی یو نښه د قدرت اعراض کوي د هغې نه. ویقول وایي سحر مستمر، دا یو سحر دی چلیدونکی، دا ډېر چلیدونکی سحر دی. وکذبوا نسبت د دروغ کو وتبوا او تابع شو خپل خواهشاتو. وکل امر مستقر، هر یو کار داغه د پاره زید قراری دی چې الله ولکه مقرر کړی. ولکه جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، یقینا راغلی دوی ته خبرونه ما هغه خبرونه چې پاګې کې چې کوم دی راټنه وه. مزدجر معنی داره چې پاګې کې د بدونه د بندولو علاجو حکمت بالغه، دا یو حکمت دی بالغتون رسیدلی دی په خپل انتها ته رسیدلی دی. وما تغني النذر، پس پیدا نه ورکوي چې کوم دی یرونکي. فتولا مخ واړوه د دوی نه عنهم د دوی نه یوم یدعون الداع، هغه ورځ چې رابلي به رابلونکي الی شیء نکرین، دوی لره یو شی ناشنا ته. خش عن ابصارهم ذلیلی به سترګې د دوی، یخرجون من الاجداث روزي بر قبرنا کانهم جراد منتشره، گویا کې ته دا ملخان خواره واره دي. مهطعین الی الداع، سرونه به راښکلي وي نیغ کړي وي هغه او هغه کوم ځای نه چې اواز راځي د شپېلۍ د اسرافیله. یقول الکافرون هذا یوم عسر، وایي به کافران دا خو ورځ ډېره ګرانه ده. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا، نسبت درو وکړی مخکې قریشانو نه قوم د نوح علیه السلام نوح ته. فکذبوا عبدنا، نسبت درو وکړی بنده زموږ نوح ته. وقالو مجنون وازدجر، ویل دا لیونی دی وازدجر او رټلی شوی دی. خلک یې د خپلو کوڅو نه شړي چې لمه راځه موږ ته وعظ مه کوه. فدعا ربه، دعا وکړه حضرت نوح خپل رب ته چې انی مغلوب فانتصر، ای زما رب از کمزور کړ شم زما امداد وکړې. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، پس راوس پړدلی منګه دروازې د اسمان اوبو په شړک را بهدونکې باندې. وفجرنا العيون وفجرنا الارض عيونا، او روانم کړه ځمکو له چینې. فالتقى الماء على امر قد قدر، پس یو ځای شوي اوبه د اسمان او د ځمکې په یو کار باندې چې هغه یقینا اندازه کړه شوی په علم د الله کې چې هلاکت د قوم نوح. وحملناه على ذات الواح ودسر، او سور کو منګه بار که منګه نوح علیه السلام په هغه کښتۍ باندې چې خاوند د تختو او د سورین او خاوند د میخونو وه. تجري باعیننا، دا چلیدله زمونږه په نګرانۍ کې. جزاء لمن کان کفر، دا بدله وه د هغه چا دپاره چې د هغه ناشکري شوې وه. دا د هغه نوح چې د هغه ناشکري شوې وه. ولقد ترکنا آیة، یقینا پرېښې ده موږ د دې نه یو لویې علامې لره. فهل من مدکر، اشتری څوک پند حاصلونکی. فکیف کان عذابي ونذر، څرنګه زموږ عذاب او یرونکي. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. کذبت عاد، نسبت درو کړی عادیانو. فکیف کان عذابي ونذر، څرنګه زموږ عذاب او یرونکي. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا، یقینا راولېږه موږ رالېږلی موږ په دوی باندې یو باد چغې ایستونکی. موږ پرون ترجمه کړې وه فی یوم نقص، په هغه ورځ د شومیت کې مستمر همیشه داسې په ورخته ورو غیبتوی پر روانو.
تنزع الناس رایسته خلق لرا کانهم گویا کې دا خلق اعجاز نخل منقعر دا سټي دا کجورو رایسته شوي دي فكيف كان عذابي والنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر کذبت سمود بالنذر نسبت درو کړه سمودیانو لګن يرون کوتا وقالوا وبشرا منا او ویل یو انسان زمنګنا واحدا یو نتبعه من داغه تابع شو ان ازل فی ظلال وسعور یقینا یوب منګه په دی وخت کې په لیوان دای کې په گمراهی کې وسعور نو په لیوان توب کې اول کی الذکر علیه من بیننا ای روا چول شرتا ذکر وحی ورترا القرآن په د باندې د من زمنګنا پریشان وای بل هوا کذاب اشرا بلکې دا یو ډیر لوی دروغجن او اشر معنا متکبر دی سيعلمون غدا من الكذاب والاشر زردا چې په بشي چې څوک دی لوی دروغجن او څوک دی لوی چې کوم دی متکبر ان مرسل الناقه دا د حضرت صالح علیہ السلام بارے خبره ان مرسل الناقه یقینا منګه لګو اغان او خلرا فتنه لهم اختبار و امتحان د دوی د پاره فرتقبهم انتظار کور دی واستبر او صبر کوا ونبئهم خبر ک دوی لرا چې ان الماء قسمه بینهم او به تقسیم دی په منځ دی او دوخه کې کل شرب محتضر هر وار د بوګه ته به حاضر کیدی شي فنادوا صاحبهم دی आवाज کا خپل صاحب قدار زیر صالب تا اشق سمود ورته وي فتعاتوا تر راواګستا فاکرا پس زخمی کړ دل اعلی لیکړه فكيف كان عذابي ونذر ان ارسلنا عليهم صيحه واحده راولي ګمنګ پر قوم یو आवाज جبريل فكانوا كهشيم محتضر شو پشان دا هغه وخو رزي کړې شو د گاړې باندې ولقد يسرنا القرآن یقینا آسان کړی دی موږ قرآن لذکر په هل من مدکر کذبت قوم لوط بالنذر نسبت درو کړی قوم لوط علیہ السلام يرونکو تا ان ارسلنا عليهم حاسبا را لګلې موږ پاګې باندې عذاب کانی شتون کې الا آل لوط مگر کورنۍ د لوطم بچ کړی وا نجیناهم بسحر بچ کړه وی لره موږ په سحر کې نعم نعمت من عندنا دا نعمت زمونږ جانب کذالک نجزی من شکر تک سے بدل ورکو منگا سو کو چې قدر کوي د نعمتونو زمونږه ولقد انذرهم بطشتنا یقینا يرول لوط علیہ السلام د خپل قوم لا د حمله زمونږه نه فتمارو دی شکو کو بنذر په يرون کو باندې ولقد راودوه عن ذیفه یقینا دی مطالبه کړي وا د ملمنو د لوط علیہ السلام نه فتمسنا اعینهم منګه پسلندې کړي منګه سترګې دی لوطیانو فذوقوا عذابی ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر یقینا راګې دي ته په سبا کې هغه عذاب مستقر قرار حاصل انکه په دی باندې فذوقوا عذابي ونذر وسوسکای عذاب زما او يرون کی ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء له فرعون النذر یقینا راګلو فرعونانو ته يرون کی كذبوا بآياتنا نسبت کو زوم پایتونو كلها پټولو فاخذناه اخذ عزيز مقتدر وسونی موږ دی لانیول دا غزور اور خدای طاقت منا اکفارکم خیرنا آیا کفار تاسو ډیر غوړه دي من اولائکم د دې کسانونا ام لکم براءة فی الزبر کنه تاسو پر اعلان د بیزاری دی په آسمانی کتابونو کې ام یقولون نحن جمع منتصر کنه وای دوی منګه یو جماعت د یو بل امداد کوونکیو سيهزم الجمع زرد چې شکست خورده بشي دا جماعت د کفارو ويولون دبر وا بړې شاګانو لرا د میدان د مقابله نه بل الساعة موعدهم بلکې قیامت زید وادي دی وساعة ادها وامر او د قیامت ادها ډیر د هیبت و امر او د انتهای تاریخه ان المجرمین فی ظلال و سعور یقینا دی مجرمان په گمراهی کې و سعور او په لیونتوب کې یوم یسحبون فی النار هغه ورځ چې راخکلې کېږي به دوی په اور کې علی وجوههم په مخونو باندې او ورته وایي به ذوقوا مس سقر وسکئ عذاب د سقر انا کل شیء خلقناه بقدر یقینا هر یو شی پیدا کړی موږ په اندازه باندې وما امرنا نه دی حکم زمونږه الا واحدا مگر یو خبره کلمح بالبصر پشان درب پسترګ باندې پشان دغه ړکول د سترګو ولقد اهلكنا اشياعكم یقینا هلاکړي موږ اشباح او ډلې ستاسو
فهل من مدکر وکل شیء فعلوه بزبر هر هغه شی وکل شیء هر یو شی فعلوه چې دوی کړی او دا کاین او ثابت دی په زبور آسماني کتابونو کې صحیفو کې وکل صغیر و کبیر مستطر هر لویا وړه خبره او غټه خبره او لوی کار او غټ کار لیکل شوی دی ان المتقین فی جنات و نهر ایبام پرهیزګار او متقیان په جنتونو په نهرونو کې فی مقعد صدقین با پاغزه رشتینی او پاغزه مزیدار کې عند ملک مقتدر پرې زاګي بادشاہ طاقتور باندې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین تاسو په خوا طالبانو پر درته معلوم استادان ویل د خدای پرس چې کوم دی بدلیږي او طالب پرس نه بدلیږي نو دا موږ دا پورې پرس کړی دعا وکړئ الله موږ قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهېږي دې سره سره الله موږ لپاره کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي څوک ورې کار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمت الله هغه څوک چې څه مستحق وي یا الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي خاتمه زموږ ټول په ایمان باندې کړي بیماران مروغ کې مړ مو بخي ژوندي په صراط مستقیم د اسلام مضبوط او محکم کې زموږ څونه مسافران دي الله تعالی داږي لار کولاو کې او الله تعالی په ډېر ډکه منګول باندې ډېر حلال رزق کوي خپل کورونو ته الله راولي الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي خاتمه زموږ ټول په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار